نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ټول انساني تاریخ کې صرف 4 زنانه دي چې کاملې تېرې شوي، صرف 4. مریم ده د عیسی علیه السلام والده چې قرآن کې الله د هغې تذکره کړې. دغه رنګه د فرعون ښځه وه آسیه بنت مزاحم، ډیره نیکه، د یو غټ کافر په کور کې کلمه وویله او ډېر غټ طاغوت په مخ کې د توحید چغه وواله. هغه طاغوت ته سر ټیټ نه کړلو، حتی چې په خپو په سر او په لاس ویله میخونه وواله او شهیده یې کړله او د هغې د شهادت په وخت کې دعا الله سوره تحریم کې را نقل کړله او داسې ناشنا دعا د فرعون ښځې وکړله چې الله رب العالمین ته رب ابن لي بیتا عندك فی الجنه، ای زما ربه کور راله په جنت کې راکه خو ستا په ګاونډ کې راکه. الله اکبر. اسی جنت هم نه دی غوښتی، دومره د الله مینې دې زړه ته کوزه شوې وه. الله ته وایي الله ستا په خوا کې چې په جنت کې تا ته نږدې یم، او یا الله ونجنی من فرعون وعمله، د فرعون او د دې عملونو او د دې ظالمانو نه مال یا الله نجات راکړه. دا کامله زنانه ده. د الله نبی فرمایي ډېر کامله، ځکه چې د دومره غټ کافر مخې ته د هغه په کور کې بیا چې هغه بني اسرائیل او موسی علیه السلام نه برداشت کوي او دا د هغې په کور کې د کلمه وایي. او بله هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشره بیبي هغه د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها، زموږ د مؤمنانو مور ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها. او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لور یاد کړی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې ډیره ورته ګرانه وه او ډیر ښکلي صفاتو پکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولې لوڼه ډیر ښایسته صفاتو پکې. تاریخ د هغې لوستل ضرور پکار دی او که دې سلسله کې موقع راغه زه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 4 لوڼو احوال ان شاء الله تعالی بیانوم، د خپل خویندو دپاره او د خپل ورونو دپاره چې دا زمونږ د امت دا زنانه دا پښتنې خویندې دا واوري وګوري چې یاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور څنګه ماحول و، هغه نبي د هغه لوڼه او د هغې هغه بیبیانې دا زموږ دپاره نمونه ده. نه دا د فلمونو او ډرامو فاحشه ښځې، نه دا فاسقات فاجرات، نه دا د اسلام دشمنانې چې د هغې ته ګوري او د هغې په شان نخرې کوي.